السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسر خان یم ټورنټو کینیډا نه دوباره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن دا میسج خصوصا زما د ډیری د منیټرانو لپاره دی. کوم کسان چې په دې ډیرو کې د منیټري کوي او که تاسو پیژنئ نو پلیز دا میسج ورته شیر کړئ. هر سړی ځان پیژني او د ډیرو د مشرانو ته د منیټرانو ته زما دا خواست دی که هغه په دوبۍ کې دي، که په سعودي عرب کې دي، که په قطر کې دي، که په کویت کې دي، که په بحرین کې دي او که په پاکستان کې او کوالالمپور کې دي. د خدای دپاره چې تاسو ته څه انفارمیشن نه وي، څه معلومات نه وي، دا ښکلي ښکلي هلکان راځي ډیګریانې یې کړي او ستاسو د دې منیټرۍ د لاسه د دې غلطې مشورې د لاسه څوک ټیکسي چلی، څوک کوسټر چلی، څوک بس چلی، ځکه چې تاسو په خپله باندې ستاسو تعلیم دونه نه وي، ستاسو تجربه ډېرې وي خو تعلیم یې نه وي. نو یو سړي کمپیوټر ساینس ډیګري کړي او دې دوبۍ ته راشي او ته ورته وایې بس ټیکسي چلوه او بس ته خېږه او بس دغه شی دی، نور څه نشتي. نو د خدای ظالمانو ستاسو دپاره څه نشتي. د هغه کس پرېږدئ، هغه سبق ویلی دی، د خپل ژوند 14 کاله 13 کاله یې سبق لور کړي دي، ته په هغه باندې لایسنس والې، د کور ویزه ورله ولګوئ، د سایقې خاص ویزه ورله ولګوئ. سبا د هغه نه فیوچر په دوبۍ کې رغېږي نه بهر ته تللی شي. نو زما تاسو ته ریکویسټ دی، تاسو ځان ښه پېژنئ چې د کوم شي د معلومات نه نو چاله معلومات مه ورکوئ او چې څوک دنه مشوره وغواړي نو هغه له هغسې مشوره ورکوئ چې په کومه مشوره تاسو پوهېږئ. او تاسو ټولو ته هم زما ریکویسټ دی چې د ډیرې د دې منیټرانو نه ځان داسې وساتئ چې هغه په خپله باندې تعلیم نه کړی، هغه په خپله د هغه څه لیول دی. ټیک ده، موږ د مشرانو ادب کوو، موږ د مشرانو د ایکسپیرینس نه فایده لو، خو یو سړی په خپله باندې روړی د دغه پورې نه تللی، د شارجې پورې نه تللی او تا له مشوره درکوي او نه مړی انګلینډ ته مه ځه او اسټرالیا ته مه ځه. نو تاسو د داسې کسانو سره مشوره کوئ چې څوک پوهېږي او د ډېرې منیټرانو د خدای دپاره د خلکو د ژوندونو خرابولو نه نور قلار شي. په ډېره کې چې تاسو اسمانونه راکوزوئ بهر موږ د ستاسو ایمان معلوم دی چې بهر بیا چا په مخکې خبرې نه شئ کولی. دا کسان چې کم راشي نو له دا غلطې مشورې مه ورکوئ. او د دې رونو ډېرې د مشران هر ځای کې، دا یوازې په دوبۍ سعودي کې نشي، دا په ټورانټو کې، په امریکا کې، په هر ځای کې دي او خلکو له دا ګډې وډې مشورې ورکوي. خلک ټول بې لارې کو. نو مشوره همیشه د داسې شي کس نه اخلئ، مشوره امانت دی، همیشه د داسې کس نه اخلئ چې هغه پوهېږي، هغه په خپله باندې دې لارې نه تېر شوی. د داسې کس نه مشوره مه اخلئ. یو سړی به په خپله باندې بس چلی او تاسو به ترې مشوره اخلئ چې یاره زه څه کاروبار کولاو کوم. نو چې کاروبار سټارټ کوئ نو د دې سړي نه مشوره اخلئ چې څوک کاروبار کوي. که کینیډا ته راځئ نو د دې سړي نه مشوره واخلئ چې هغه کینیډا ته په خپله به دې پروسس راغلی. نو تاسو په ډیرې کې دا کومنټري نه کوئ، د خلکو په مخ کې د خلکو وړونه دغه کوئ، موټیویشن په تاسو کې نشته، حوصله افزایي نشته، خو د هر سړي حوصله تاسو خرابوئ. هر سړی به د خپې نه راکاږئ، مړه دا مه کوه، د فلاني زوی تللی او دا چل شوی او د فلاني دا. زموږ په دې پښتنو کې خو دا پلانې موږ د اوسه پورې ونه پېژنو، دا چا موږ د اوسه پورې ونه پېژنو. دونه خلکو لۍ مستقبلونه تباه کړو او موږ ونه پېژنو. خو بس دا به مثالونه ورکوي او دا پلاني داسې کار کړی او دا ډینګي داسې کار کړی او زما دا ګیره په دې کې سپینه شوه او زر زر به کسته کوي. په کوم شي باندې چې نه پوهېږئ نه په قلاره کښېنئ، په خپل کار باندې ښه پوهېږئ. که څوک درته تپوس کوي چې لالا د ټیکسي او د بس لایسنس څنګه والم، بس هغو ته دا مشوره ورکوئ. دا تعلیم یافته کسان دي، انجینرانو باندې تاسو ټیکسي لایسنس اخیستی دی، تاسو ډاکټران بسونو ته خېجولي دي، ټول خلک په دوبۍ، سعودي عرب کې، په قطر کې، په کوالالمپور کې تاسو په دې ګډ وډ کارونو باندې راړولي دي. نو ټیک ته ستا خو تجربه په دې کې ده، خو ستا تجربه په دې کې ده، ستا عمر داسې دی، تا تعلیم نه دی کړی، ستا سره نور څه هنر نشتی، هغه هنرمند دي. لږې پوهې کړه چې خپل کاروبار شروع کړي، خپل بزنس وکړي. نو ورونو دا ټول د ډیرې مشرانو ته شیر کړئ او دا زموږ حقیقت دی، دا به موږ بدلو. موږ به همیشه مشوره د دې سړي نه الو چې څوک پوهېږي، چې څوک په یوه لاره باندې تللی، د هغه نه مشوره الو. او د دې ډیرې د مشران چې دي، د منیټران مشرانو موږ ډېر زیات عزت کوو، خو نه چا چې ځانه منیټر رخ کړی او بهر راوځي، بهر د دوی څه ایماني، هغه تاسو ټولو ته پته ده. نو ډېرې منیټران منشن کوي، هغو ته زما د ویډیو ورسوئ. او منیټرانو نور په قلاره شئ، ټول ځان په خپله باندې پېژنئ چې ښه مشوره نه شئ ورکولی نو خرابه مشوره مه ورکوئ. او ټول خلک یو وړونه یو ټول له خراب مړه دا مه کوه او دې کې دا چل دی. یو سټیپ هلئ، توکل تو علی الله وایئ، په الله باندې بروسه ساتئ، الله به یو کامیاب کړي. د الله په امان. السلام علیکم.